بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم الصرف 83 نمبر درس دی. په نن درس کې به انشاءالله مونږه فصل نمبر 6 وایو او د نهي ګردان انشاءالله اوس به شروع شي. نو د نهي ګردانونو کې اول مونږه د عام د مضارع ساده ګردان لیکلی: یضربو یضربانی یضربونه، تضربو تضربانی یضربنا، تضربو تضربانی تضربونه، تضربین تضربانی تضربنا، اضربو نضربو، اضربو نضربو. نو دا اول درې چې دي دا د مذکر غایب صیغې دي، بیا دا ورپسې درې د مؤنث غایب دي، بیا دا درې د مذکر حاضر دي او دا درې د مؤنث حاضر دي او دا دوه د متکلم صیغې دي. نو ګورئ دې نه چې کله موږ د نهي صیغې جوړو کنه د نهي صیغې، نو د نهي دپاره موږ صرف لا استعمالو. دا لام الف لا چې دی دا ورله استعمالو او دا لا چې دی کنه دا د پنځو صیغو په اخره کې پیش وي، د هغې نه پیش ختموي. پنځه صیغې، اوله صیغه دا ده واحد مذکر غایب یضربو، یضربو، ټیک شوه. دویمه صیغه د دې واحد مؤنث حاضر په اخره کې پیش دی، تضربو. او دریمه دا د واحد مذکر حاضر صیغه ده، دام تضربو ده، ٹھیک شو. بیا څلورمه دا واحد متکلم صیغه ده، اضربو، اضربو. او بیا ورپسې دا پنځمه د تثنیه و جمع متکلم ده، نضربو. نو دا پنځه صیغې داسې دي چې د دې په آخري حرف باندې وګورئ، آخري حرف با ده، په دې ټولو آخري حرف باندې پیش راځي. نو کله چې دا لای نهي نه دې لا ته لای نهي وایي، لای نهي، دی لا ته لای نهي وایي. نو دا لای نهي چې کله د دې پیش والا صیغو باندې داخلیږي کنه، نو د هغې نه به دا پیش ختموي، جزم به ورکوي. نو دا به ګورئ دا داسې شي، لا یضرب، دا بله تضربو دی دا به شي لا تضرب، د آخري با به ساکن شي. دا بله دا چې ده دا به لا تضرب شي، با به ساکن شي. دا به اضرب شي، دا با به ساکن شي. او لا نضرب دا با به ساکن شي. نو دا د لام د وجې به دا چې کوم پیش والا پنځه صیغې دي، نو دا لام به دا لای نهي به دغه پنځو پیش صیغو نه دا پیش ختموي، جزم به ورله ورکوي. اوس شپږ صیغې داسې دي چې هغې کې نون اعرابي دی. نو اول خو دا د تثنیه مذکر غایب او بیا ورپسې تثنیه مذکر حاضر، بیا ورپسې تثنیه مؤنث حاضر او تثنیه مؤنث، دا تثنیه مؤنث غایب او بل تثنیه مؤنث حاضر. او دا دوه د جمع مذکر دي، یو دا د جمع مذکر او یو دا جمع مذکر او یو واحد مؤنث حاضر. دا دې دا د نون اعرابي د دې نه ختموي. اول دا یوه صیغه ده، دا چې کومه باندې مې دویم ټکو لګو، دا یضرب، یضرباني، د دې د اخره کې دا نون دې ته نون اعرابي وایي. بیا ورپسې دا یضربونه، دا د تثنیه دا به ټولې واخلو. اول د تثنیه مذکر غایب، بیا تثنیه مؤنث غایب، دا یضرباني نوم واخیستو، یضرباني. د دې دا نون هم اخري دا نون اعرابي دی. بیا د جمع د تثنیه مذکر حاضر تضرباني، دویم تضرباني مې واخیستو، یو ځل یضرباني دی او درې ځل تضرباني دی. بیا د تثنیه مؤنث حاضر دا تضرباني به مو اخلي، تضرباني، د دې د آخري نون هم نون اعرابي دی. بیا جمع مذکر غایب یضربونه، یضربونه، دا د دې د نون هم نون اعرابي دی. بیا د جمع مذکر حاضر تضربونه، د دې د نون هم نون اعرابي دی، تضربونه. او یو به پسې واحد مؤنث حاضر شي، تضربینه، تضربینه. نو دا پنځه صیغې، دا اووه صیغې داسې دي چې دې ته نون اعرابي وایي. دا څلور پکې د تثنیې دي، دوه د جمع مذکر دي، یو واحد مؤنث حاضر ده، ٹھیک شوه. او پنځه صیغو کې آخره کې پیش راځي، پنځو صیغو کې آخره کې پیش راځي، اووه صیغو کې نون اعرابي. په دې اووه صیغو کې څلور د تثنیې صیغې دي،
دوه د جمع مذکر دي جمع مذکر غایب یضربون جمع مذکر غایب تضربون جمع مذکر حاضر او یو تضریبین واحد مؤنث حاضر نو دی وو صيغو کې نون اعرابي دي او یو دا یضربنا او تضربنا یضربنا او تضربنا نو دی یوی تا واحد مؤنث حاضر دا جمع مؤنث حاضر وای جمع مؤنث غائب جمع مؤنث یضربنا دا یا چې پکې دا جمع مؤنث غائب دا او دا تا چې پکې دا جمع مؤنث حاضر دا جمع مؤنث حاضر دا دواړه د جمع صيغې دي د مؤنث جمع صيغې دي نو ګورئ کله چې دا لاینه د پیش والا صيغو باندې داخله شي کنه نو د هغې ټولو نه هغه پیش ختموي اخري حرف باندې چې کوم پیش وي نو د هغې هغه پیش ختموي او اوو صيغو کې نون اعرابي دی څلور د تثنیې دي دوه د جمع مذکر یو جمع مذکر غایب یو جمع مذکر حاضر او یو واحد مؤنث حاضر ٹھیک شو دې ته به زه ولیکم څلور چې دی دا د تثنیې دي تثنیه او دا دوه چې دي دا د جمع مذکر یو پکې جمع مذکر غایب ده او دا بل چې دا جمع مذکر حاضر ده او دا یو چې دا واحد مؤنث حاضر ده او اوس ګورئ چې کله دا لاینه د کومو صيغو پنځو صيغو په اخره کې چې پیش دی نو د دې د لاینه به د هغې نه پیش ختموي او بیا چې د تصنیع دا د نون اعرابي اووه صيغې دي نون اعرابي والا اووه صيغې دي د اووه صيغو اخره کې چې کوم نون دی که نه دې ته نون اعرابي وایي څلور د تصنیع صيغې دي یضربانې یو ځل یضربانې دی درې ځل تضربانې دی نو د دې په اخره کې چې دا کوم نون دی دې ته نون اعرابي وایي او دوه د جمع مذکر دي د دې په اخره کې چې کوم نون دی دې ته نون اعرابي وایي یو د واحد مؤنث حاضر د دې په اخره کې چې کوم نون دی دې ته نون اعرابي وایي نو د دې نون اعرابي والا اووه صيغې شوې څلور د تثنیې او دوه د جمع مذکر نو دا شپږ شوې یو د واحد مؤنث حاضر دا اووه صيغې د نون اعرابي صيغې دي نو د دې نه چې کله مخکې لاینه ولګي که نه لاینه نو د دې نه به دا نون ختم کړي نو دا یضربانې به څه شي لا یضربا تضربانې به څه شي لا تضربا تضربانې به څه شي لا تضربا دا تضربانې به هم لا تضربا شي یضربونه چې دی دا به لا یضربو شي لا یضربو د دې دا نون به ختم شي صرف الف به ولیکلی شي تضربونه به هم دا نون ختم شي صرف الف به ولیکلی شي لا تضربو او تضربینه به هم دا نون ختم شي صرف دا نون اعرابي به ختم شي دا یا به اوږده شي لا تضربي ٹھیک شو نو د دې نه بعد نون اعرابي به ختمي لاینه به نون اعرابي ختمي او پیش به ختمي هغه به جزم کوي او دا یضربنا تضربنا نه لري دې ته دا لاینه هم څه نشي ویلې دا به عمده په شانتي وي دا د لانه بغیر هم یضربنا تضربنا دي او دا لا چې ورسره ولګي بیا هم لا یضربنا لا تضربنا شي نو دې کې د جمع مؤنث دا دوه صيغې دي دې کې به هیڅ تبدیلي نشي راوستی دا لاینه به د پیش والا صيغو نه پیش ختمي او نون اعرابي اووه صيغې دي د هغې نه به نون اعرابي ختمي او د دوه د جمع مؤنث صيغې دي یو د جمع مؤنث غایب یو د جمع مؤنث حاضر دې دواړو ته هیڅ هم نشي ویلی نه د دې نه نون ختمولی شي نه پکې بل څه تبدیلي راوستی شي صرف والله معنا د نهي کې نو لا یضربنا دا وګوره یضربنا دی نو د لا سره به صرف لا یضربنا شي صرف به دا لا ورسره زیاتي شي دې یضربنا کې هیڅ تبدیلي نشي راوستی دا تضربنا دی نو دې کې به هیڅ تبدیلي نشي راوستی صرف به ورسره دا لاینه زیاتي شي لا تضربنا یضربنا لا یضربنا تضربنا لا تضربنا ٹھیک شو یضربنا هغه ټولې ښځې وخل کوي یا به وکړي لا یضربنا هغه ټولې ښځې وخل نه کوي ٹھیک شو هغه ټولې ښځې دي وخل نه کوي دا د نهي صيغه ده هغه ټولې ښځې دي وخل نه کوي تضربنا تاسو ټولې ښځې وخل کوئ یا به وکړئ لا تضربنا تاسو ټولې ښځې وخل مه کوئ بس صرف به پکې معنا کې تبدیلی راشي د دوو د جمع مؤنث صيغو کې او نور په دې کې په لفظي تبدیلی پکې نشي راوستی او دا لاینه د پیش والا صيغو نه پنځه پیش والا صيغې دي یو واحد مذکر غایب ده یو واحد مؤنث غایب ده یو واحد مذکر حاضر ده یو واحد متکلم ده یو د تثنیه و جمع متکلم ده د دې پنځو صيغو په اخري حرف باندې پیش وي دلته تاسو کتئ شئ ما ترې راکرښې تو کړي دي ٹھیک شو د کومو صيغو نه چې ما کرښې تو کړي دي نو دا د پیش والا صيغې دي د دې اخري حرف باندې پیش وي وګورئ یضربو
تضربو تضربو اضربو نضربو نو د لاینه د وجه نه به دا پیش ختم شي جزم بشي ٹھیک شو لا یضرب لا تضرب لا تضرب لا اضرب لا نضرب او چې د کوم صيغو باندې ما دا ټیک لګولې دی د کې دا نون اعرابي دی د کې د اخره کې کوم نون دی دا به د لاینه د وجه نه ختم شي یضربان دی دا به لا یضربا شي یضربون دی دا به لا یضربو شي تضربان دی دا به لا تضربا شي او تضرب دلته کوم تضربان دی دا به لا تضربان لا تضربا شي دا تضربون دی لا تضربو بشي تضربین دی لا تضربی بشي ٹھیک شو او دا یضرب نه تضرب نه دی دا دوه صيغې دا کومه چې ما دا غټه کر خطا وکړو غره دا دوا دا د دیتا جمع مؤنث صيغه وای جمع مؤنث نو دا یا والا پکې غائب ده او دا تا والا پکې حاضر ده جمع مؤنث غائب او جمع مؤنث حاضر نو دې دوه صيغو ته د لاینه اسم نشي ویل نو دا د لاینه باسو ان شاء الله د دې تفصیلی باس با د دې قواعد به موایو چې د کوم صيغو په اخره کې حروف علت وي نو دا لاینه به دا غینه حروف علت لري کوي او چې د کوم صيغو په اخره کې پیش وي دا غینه به پیش ختمي هغه حرف لا به جزم ور کوي او چې د کوم وګو صيغو په اخره کې نون اعرابي دي نو دا غینه به دا لاینه نون اعرابي ختمي نو دا زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس ول اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام